أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum. نن زنګ ټاپک دی لایک اپسیډن. ټاپک سٹارټ کېدو نه مخکې پریویس ټاپک باندې لږ ډسکشن کوو. مونږ پرون ټاپک ډسکس کړو ټریکی اف فایټس سیدا او ټریکی اف فایټس مونږ هغه پلانټس ته ویل چې په کوم کې ځان سره ټریکیډز موجود دي. ټریکیډز مطلب ځان سره پکې زایلم یا فلویم موجود دي او د زایلم مین کار سو کنډکشن اف واټر او فلویم کار وو کنډکشنز اف فود سیدا خوراک په یو ځای نه بل ځای ته ټرانسلوکیټ کوو. بیا د هغې نه بعد مونږ ویلو چې ټریکیوفایټس په څلور سب فایلم کې ډیوایډ شوي دي. هغه څنګه سیلپسیډا، لایکپسیډا، سپیناپسیډا او لاست نمبر ټیریاپسیډا. دا به مونږ انشاءالله ډسکس کوو. د ټول نه مخکې مونږ لږ ډېر ډسکشن کړو په سیلوپسیډا باندې او سیلوپسیډا مونږ ویلو چې دا د ټول نه پریمیټیو پخواني ارګانیزمز دي. ټیک ده، تقریبا دا چې 410 میلیونز ایئرز اگو دا زموږ سره په دنیا باندې موجود ول او د دې چې کوم اوریجینیشن و هغه زموږ سره د الجی نشي و. ټیک ده، بیا مزید مونږ د کریکټریسټکس بیان کړل چې په دې کې زموږ سره روټس نشته، سټم نشته. سټم په دې سره موجود دی، ویل ډیولپ سټم به دې سره گرین سټم به. ا دې نه علاوه لیف په دې سره نشته دی. د لیف په ځای کې کچ غوند کی سپایک لایک سټرکچر اتنګ لیګیولز وي. ټیک ده، دا لیګیولز زموږ سره په لاکپسیډا کې هم موجود دي. نو جرنل ډیټیل موږ په هغه باندې ډسکس کړو. نن خپل ټاپک ته راځو. نن څنګه ټاپک ته سب فایلم لایکپسیډا او لنی فایلم سپیلپسیډا موږ وې سب فایلم اوس په سب فایلم لایکپسیډا دا ډسکس کړو. دا زموږ سره سیکنډ موست پریمیټیو پلانټس دي. مطلب دا دی چې دا سیلوپسیډا پسې دویم پریمیټیو پلانټ پخواني بوټي هغه سره لایکوپسیډا. ٹھیک شو، دلته کې ما په ډیفینیشن کې لیکل دي چې plants of Lycopsida are sporophytes. Sporophytes are those plants which produce spores. Sporophytes هغه بوټي ته ویل کېږي چې هغه ځان سره spores نه وي. ځان سره ځینې بوټي هغه seed bearing plants دي، هغه بوټي چې هغه تخم نیسي. سیدا یو ځان سره یې سپوروفایټس هغه بوټي چې هغه ځان سره سپورز نه وي. نو لایکپسیډا ځان سره سپورز بیرینګ پلانټس دي چې هغه ځان سره سپورز نه وي. او بله خبره دا چې دلته کې موږ ډیفرنشیشن کولی شو. هلته کې روټلیس یا لیفلیس موږ ته پته نه لګېده. دلته کې به ځان سره ډیفرنشیشن موږ کولی شو په روټ او سټم اف لیوز کې چې دا ځان سره روټس دي، دا ځان سره سټم دي او دا ځان سره لیوز دي. اوس یاد ساتئ دلته کې ډفرنس څه دی. دلته کې چې کوم روټس ځان سره موجود دي هغه به سپیشل ټایپس اف روټس چې هغې ته ویل کېږي ایډوینټیشیس روټس. ایډوینټیشیس روټس دلته کې چې کوم روټس دي هغه به ایډوینټیشیس روټس ورته ویل کېږي. ایډوینټیشیس روټس مطلب مثال کے طور پر دا ځان سره سټم شو. خیر دلته کې خبره بدله خو صرف تاسو ایډوینټیشیس روټس باندې خبره پوه کوئ. دا ځان سره سټم شو او دا ځان سره ځمکه شوله. ټیک شو، او چې کله ځان سره یو روټ سي او د هغې لاندې یخته کیپ موجود وي نو دا به ځان سره ایډوینټیشیس روټس نه وي، دا به ځان سره ټیپ روټس وي. دا هغه روټس چې د هغې لاندې یخته کیپ موجود وي دې ته به ځان سره ټیپ روټس ویل کېږي. او بیا وروسته ځان سره دې نه پرایمري سیکنډري هغه روټس خیرای شوي نو دا روټ ځان سره ټیپ روټس دي. ایډوینټیشیس روټس ته ویل کېږي. مثال کے طور پر ځان سره دا سټم شو او خاص کر هغه سټم چې هغه ځان سره فراسټیډ وي. وروسته پرې خبرې وکړو. او دې سټم نه ځان سره رازوپور راشي او رازوپور نه په یو خاص ریجن باندې هیر لایک سټرکچر راشي. دلته کیپ بیپ نه موجود. نو چې کیپ پکې نه موجود دی ته مونږ ایډوینټیشیس روټ وایو. چې کله ځان سره روټ سي خو کیپ پکې نه موجود نو دغه روټس ته مونږ ایډوینټیشیس روټس وایو. چې کله پکې کیپ موجود مونږ ورته ټیپ روټ وایو. دلته کې چې کوم روټ دی هغه ځان سره ایډوینټیشیس روټس دی. کلیر دی؟ خیر په دې ځای به اوس پوه شئ. دا پکې ما ډسکس نه کړو، دا وروسته روان ځکه ډسکس کړو چې دې ته رازوفور ولې ویل کېږي. دا په دې ریزن کې به مونږ ډسکس کړو. ټیک ده، دویم نمبر چې کوم پارټ دی هغه سټم دی. خو د دې سټم به د نورو سټم په نسبت مختلف وي. خو زیاتره تاسو پلانټ وګورئ
د هغې سټیم په ځای سره ایرکټ نه یې به ولاړ خو د دې سټیم په ځای سره ایرکټ نه یې ولاړ نه یې به نه یې ولاړ ٹھیک شو نو د دې سټیم په ځای سره څنګه د دې چې کوم سټیم دی مثال के तौर पर दादा सर लैंड शो ځمکه شو سایډ او دا څنګه سره د دې سټیم شو نو چې کله سټیم د ځمکې د پاسه موجود وي دغه سټیم ته خاص نوم ویل کېږي دغه سټیم ته ویل کېږي فروسټیډ سټیم هغه سټیم چې دا د ځمکې د پاسه داسې ډایرکټ هاریزنټلی موجود دي دغه سټیم ته فروسټیډ سټیم ویل کېږي نو چې لایکاپسیډ کوم پلانټس دي هغه سپوروفایټک دي روټس به څنګه سره ایڈوانټیشس روټس دي ٹھیک شو سټیم به څنګه سره پروسټیډ سټیم او لیوز به هم څنګه سره مختلف دي لکه لیوز نارملی څنګه سره دوه قسمه لیوز دي یو څنګه سره سمپل لیوز دي بل کمپاوند لیوز د دې چې کوم لیوز دي هغه بس سمپل صحیح ده کمپاوند داسې چې مثال کے طور پر یو وین دی او د هغې نه ډېر شي لیوز راشي دې په څنګه سره سمپل لیوز او چې کوم سمپل لیوز دي دا په څنګه سره په دې سمپل لیوز کې به هم خاص قسم چې هغه ته ویل کېږي مایکروفیلس لیوز کوم ځای کې فیل نوم راغلی PHY فیل فیل مطلب لیف ها کلوروفیل په کوم ځای کې موجود دی په لیف کې موجود صحیح ده نو مایکروفیل مطلب هغه لیف چې په هغې کې یو وین موجود وي دې ته مایکروفیل ویل کېږي those leaf in which only one or all single vein are present is known as microfill نو د لایکاپسیډا چې کوم پلانټس دي د دې روټس په مختلفې ایڈوانټیشس روټس سټیم په مختلفې پروسټیټ سټیمز لیف په مختلفې مایکروفیلیس مطلب having single vein clear دی ها کو چرته کې د دې کلاسیفیکیشن موږ ډیسکس کوو کلاسیفیکیشن ګروپ بندي نو د دې څنګه سره living جنرا او فاصل جنرا دوه قسمه جنرا څنګه سره living جنرا او فاصل جنرا په دې living جنرا کې مزید څنګه سره جینس موجود دي او په جینس کې بیا سپیشیز موجود دی یو خبره یاد ساتئ نو جنرا دوه قسمه دي living او فاسلز living څنګه سره مزید دلته کې څو ورکړلي دلته کې څلور ورکړلي خو دا څنګه سره ټوټلي 15 لکه اوسنۍ چې کوم کلاسیفیکیشن شوی دی په هغې کې دا چې کوم څنګه سره لایکاپسیډا د دې 15 جنرا چې کوم دی هغه څنګه سره موجود دي او په دې 15 جنرا کې 1100 سپیشیز دي ٹھیک ده دا تاسو یاد دي تاسو ته به الریډي دا کانسپټ کلیر چې جینس صحیح ده جینس چې کله راځي شي لکه ډېر شي جینس بیانوو دې ته موږ جنرا وایو او په یو جینس کې مختلف سپیشیز موجود دي ٹھیک ده په یو جینس کې مختلف سپیشیز موجود دي لکه موږ زه ول ساده مثال درکړم لکه زه ما چې سټرس یو خاص جینس دی خو ما سره میډیکا ولیکو نو مطلب دا چې نیمو خبره کوي سټرس میډیکا زه یې مکنه سټرس زما سره جینس دی خو کو سایننسز مو لیکو سایننسز نو مطلب دا چې دا مالټه خبره کوي سټرس بل ډومېسټیکا نو سټرس داسې جینس دی او په دې کې خاص سپیشیز موجود دي صحیح ده دوام ته په شریکه ساینټیفیک نیم ویل کېږي نو چې دا تاسو ته یاد چې په جینس کې به ډېر شي سپیشیز موجود دي او چې کله ډېر شي جینس راځي شي هغه به څنګه سره دې ته مونږ جنرا وایو لکه زما د خبرې مطلب دا دی چې جینس از singular while the plural of genus is genera याद भी करना सिंगुलर और प्लूरल की फर्क तो है हाँ नो
living species دلته کې ما څلور لیکل دي خو ټوټلي 15 living species دي شو په دې 15 living species کې Lycopodium Selaginella او Assoides and Phyloglossum دا living genus دي ښه په دې کې بدنه species موجود دي لکه د Selaginella خبره کې په دې کې دنه 300 species دي ٹھیک ده 300 species په دې کې صرف موجود دي دا شانتي Lycopodium کې 130 پورې species موجود دي په هر یو کې مختلف numbers of species موجود دي دا شانتي د دې چې کوم Lycopodium subphylum دی د دې فاصل جنر هم شته مطلب هغه جنر چې ختم شوی دي already extend شوی دي آی دې سره Lepidodendron دا خاص قسم جینس دی او په دې کې چې څونه سپیشیز دي هغه ایکسټنډ کړي شوي دي ختم شوي دي او بل چې کوم دی هغه سیجینیلا ده سیجینیلا دلته کې یاد ساتئ دلته کې دی سیلیجینیلا او دلته کې دی سیجینیلا دواړو کې فرق شته دا لیوینګ ده او دا نان لیوینګ سیجینیلا دا نان لیوینګ فاسلز دي او سیلیجینیلا دا سره لیوینګ ده نو زیاتر MCQs کې دا څه راتلی شي چې which of the following Lycopsida species یا genus are living یا non-living نو چې تاسو ته پاتې چې سیجینیلا دا non-living یا fossils ده ختمه شوي ده non-living خو نه شوي ده خو fossils ده او سیلیجینیلا دا زموږ سره څه ده living genus دی زموږ سره ها Lycopsida د دې چې کوم ممبرز دي یا Lycopsida چې کوم سبفیلم دي دې ته مونږه بل نوم وایو کلب موسس دې ته کلب موسس ولې وایو نو یاد ساتئ انیشیلی په اوله کې دا Lycopsida د موسس سره په ګروپ کې ښودل صحیح ده Lycopsida ته کلب موسس نوم ویل کېږي ولې ورته ویل کېږي نو انیشیلی Lycopsida په موسس کې مو ایښودل شوي ول خو بیا چې ګریجوالي د دې مطلب انټرنل سټرکچر سټډي کړی شول نو دوی ته پته ولګېدل چې په دې کې خو زموږ سره کنډکشنز اف واټر کېږي مطلب زایلم او فلویم پکې موجود دي او د موسس زموږ سره برافایټس او هغه زموږ سره نان وسکولر پلانټ دي نو دا زموږ سره وسکولر پلانټ دي کلب موسس والا وسکولر پلانټ دي Lycopsida وسکولر پلانټ دی ٹھیک ده مطلب زایلم فلویم پکې موجود دي او برافایټس سره نان وسکولر دي دوی چې دا په یو بل نه مختلف دي نو د دې د وجې نه دوی ته بیا کلب موسس وي دې ته کلب موسس ولې ویل کېږي د دې چې کوم لیف او د موسس چې کوم لیف دي عموما یو شان دي اوس په سټرکچر وباسم تاسو به وینئ ان شاء الله زه به په لیپټاپ کې تصویرونه مخم تاسو په پته ولګي چې څنګه قسم پلانټ دي ٹھیک شو تاسو دلته په تصویر کوم لیدلی نو کلب موسس ورته یو خدا ویل کېږي چې دا د موسس په شان دي او بله دا ټکي چې ورسره کوم کلب استعمال شوی دی نو یاد ساتئ دا به زه په دې ځای کې ډسکس کوم ټیک ده چې کله زه دې ځای ته راورسم تاسو ته به د کلب د ټکي چې کوم دی دا تاسو مکمل پته ولګي ټیک شو زه یو بله خبره به دلته کې یاد ساتئ دلته کې Gametophytic generation هغه dominant دی just like Moses Gametophytic generation هغه dominant دی ٹھیک شو د موسس په شان دي او نور چې بیا څونه خو پلانټس راځي نو باید Gametophytic generation هغه dominant نه په دې وجه سره Gametophytic generation dominant ٹھیک ده او دې نه علاوه independent مطلب دا دی haploid body هغه په خپل باندې هپلاید باندې خپل ځان خوراک په خپل تیارولی شي او انډیپندنټلی اوسېدی شي نو چې دا یاد چې Gametophytic سټیج په دې کې ډامیننټ دی او د دې سره سره انډیپندنټ دی مطلب په سبا انډیپندنټ شته په خپل خوراک په خپل تیارولی شي زه یو اگزامپل د دې نه راخلم د Lycopsida Selaginella څخه زه راخلم زیات تر په دې کې Lycopodium او Selaginella دا د ټول نه سیوا سټډي کیږي په Lycopsida Selaginella تاسو په بوک کې راغستې ځکه موږ ان شاء الله Selaginella ډسکشن کوو ٹھیک ده تاسو Lycopodium هم ډسکس کولی شئ خو په بوک کې چې کوم هغه به ان شاء الله ډسکس کوو
نو اولنې خبره به کې ما لیکله چې سیلیجینیلا چې کوم زنګ سره جینس دی د لایکوپسیډا ٹھیک ده دغه جینس کې ټوټلی 300 سپیشیز موجود دي سیلیجینیلا جینس دی د چا د لایکوپسیډا او څونه سپیشیز پکې موجود دي 300 سپیشیز پکې موجود دي دا پلانټس موستلی په کوم ځای کې موجود دي په هیلی ایریاز کې موجود دي او په فلین ایریاز کې موجود دي خو په هغه ځای کې چې کوم ځای کې زنګ سره ډنډانې سیده ډوم پلیسز کې چې کوم ځای کې ګندګي یا ډنډانې اوبه ولاړې په هغه ریجن کې مطلب دا چې د اوبو ډېرې پکار دي په نسبت مویسټ ایریا کې هم زنګ سره موجود دي کو چېرته کې د باډي خبره ولګه کوو نو فراسټریټ ته سیده رازوفورز به پروډیوس کوي اوس دلته کې دې ځای ته متوجه شي مثال के तौर पर उस टोटली स्ट्रक्चर और बॉडी बारे डिस्कशन مثال के तौर पर आंसर शो यो साइल शो زمکه شو لینډ شو مونږ پیل وې چې دې کم سټم دی هغه به فراسټریټ دا دې سټم شو ها स्टेम को तन सर प्रोस्टेट स्टेम शो ठीक नो गलती नहीं प्रोस्टेट was the stem the pass on the कच लिग्यूल्स भी मौजूद है ठीक शो लेते होगा लेग्यूल्स और लेग्यूल्स मोस्टली वेस्टेजियल्स देखा वेस्टेजियल मतलब जैसे खास फंक्शन निश्ता खास फंक्शन निश्ता को ग्रीन ने जो फोटोसिंथेसिस अमल बलब डेर कोलिश को दा पस नहीं मौजूद नहीं जैसे नहीं द प्लांट बाग मड़की वेस्टेजियल देते हुए की चलने बगैर हम गुजारा की नो लेग्यूल्स पकी मौजूद है देने अलावा लीफ पकी हम मौजूद है हो दे लीफ पे डिस्कशन को कुछ लीफ पे समझी मिसाल के तौर पर दाजन सर प्रोस्टेट थे देने वो मुख्तलिफ रॉ इरेशन तकरीबन 4 रॉ की इरेशन और पदे रो बांधी लीफ मौजूद दा लीफ पर या अपोजिट या opposite شو او یا با سپیرلی alternate ورته ویل شي سپیرل ورته وایي ځکه چې دا سپیرل شیپ ځای دا سپیرل سپرینګ لایک نو په دې کې چې کوم پانی اټس مې بي سپیرلی or maybe opposite څه اوس یاد ساتئ دلته کې یو ټکی ما استعمال کړی دی چې د دې لیف په سپوروفایلس سپورو مین سپورز فایلس مین وختي مو وایي شاباش سپورو مین سپور شو فایلس مین لیف خلاص په کلوروفیل کې نو فیل استعمال شوی فیل مطلب لیف دی په کوم ځای کې چې فیل راشي مطلب دا چې دا بدن سره لیف ته ویل کېږي माइक्रोफिल कच्चे पानी छिपाई के बदल सर यो वेनी बदल के चिदा पानी पदे के बदल सर यो वेनी मुझे ख्याल मुकड़ी तो नोर कॉम्प्लेक्स तो पार्ट स्टडी के कॉम्प्लेक्स पार्ट जो आगे की यो मेड रही और आगे ना बदल सर डेर शे वेनी राइशी निश्चित दास स्ट्रक्चर हा दास शक्ल बा नहीं सिंपल सादा व यो पानी Pwede ko yung win, only one win. Ha! No, chikam da leaf de, was the sporophyll we reke sata. Chikam leaf de, the leaf the fasam. Yo, sporangia mojudi. Chikam the leaf the fasam, yo sporangia mojudi. They want the basharika sporo. फाइल वेलिकी या स्पोरोफाइलस मु बेदन दो पांडा अपांडा पर फाइल लगे और ये पास यो स्पोरेंजिया मौजूद स्पोरेंजिया के वजन स्पोर्स मौजूद तो ये तो कहूंगा स्पोरोफाइलस वाली ठीक था उस दिन के डेढ़ शेप पानी
دلته کوم سپور موجود دي، کوم سپور موجود دي، کوم سپور دي، کوم دلته کوم په دې ریجن کوم کچې کچې پاڼې او په دې باندې کوم سپور موجود دي. نو سپورز ډېر زیات څه وایي. اوس دلته کې یو بله ټرمینالوجي کلیر کوم، دا سټریبیولس والا. سټریبیولس څه ته ویل کېږي؟ مثال کے طور پر دا لیف دی ځان سره او دا لیف په دې ټپ کې ورو بچېږي، نو په دې ریجن کې به سپورز هم ډېر زیات څه وایي، لیف هم ډېر زیات څه وایي. سپورز هم ډېر زیات څه وایي او لیف هم ډېر زیات څه وایي. دی به یو کلب شیپ سټرکچر جوړ کړي، یو کلب شیپ سټرکچر. اصل کې کلب دا ټکي له ځانه ده. کلب څه ته ویل کېږي؟ چې کله بره یو څیز یو غټي او لاندې کچي، دې شیپ ته به کلب ویل کېږي. یاد دې راکړه کلب دې ته ویل کېږي په هر ځای کې راغلو. کلب موسس او کلب چې کوم دی زیاتره په پنجابي کې هم راځي صحیح یا کو هر ځای خو چې دا بر سره غټي او لاندې سره کچي ته بل سره کلب ویل. نو دلته کې سپورز هم ډېر زیات څه واشي او لیف هم یو خاص سټرکچر ظاهر کړي، راونډډ سټرکچر. نو د کلب شیپ سټرکچر چې کله پروډیوس کړي دې سټرکچر ته موږ سټریبیولس وایو. نو تاسو دا څه ویلی شئ چې په کوم ریجن کې مایکروفیلس سیوا راجمع شي نو دا ریجن ته موږ سټریبیولس وایو یا سټریبولای وایو. یو یې جو سټریبولای او چې سټریبیولس او چې کله ډېر دغه شان کلب سټرکچر نو سټریبولای وایو. ٹھیک ده؟ دا کانسپټ کلیر شو. سټریبولای یا سټریبیولس وایو. دوباره واورئ. لیف انیشیل یو بل لري، سپورز ورته موجود دي. ٹھیک ده؟ خو چې دا څونه مخبره کېږي نو په دغه ریجن کې به لیف هم سیوا کېږي او د هغې سره سره سپورز هم سیوا کېږي. مطلب دا دی چې په کوم ریجن کې سپوروفیلس سیوا ول هغه ریجن ته به موږ سټریبیولس وایو. صحیح شو؟ نو کو باډي موږ خبره کوو سټیم یې څه دی؟ فروسټریټ دی. ښه د روټ خبر اوس ډسکس کوو. ٹھیک ده؟ دې ته موږ څه ویلو؟ فروسټریټ سټیم. د دې فروسټریټ سټیم نه به یو ډاونورډ روټ ایرایش، روټ لایک سټرکچر به ایرایش. د فروسټریټ سټیم نه به ځای په ځای ډاونورډ ګراوند سایډ ته ځمکې سایډ ته روټ لایک سټرکچر ایرایش شي او دغه روټ رایټ لایک سټرکچر ته به رایزوفور ویل کېږي. رایزوفور. صحیح ده؟ یاد ساتئ په کوم ځای کې چې فور ټکی راځي فور نو فور عموما چې په کوم ځای کې سپورنجیا یا سپورنجیا چې کوم یا د کلب موسس چې کوم سټاکي دغه ته به ځان سره فور ویلی کېږي. لکه مثال کې طور پر ځین چې دا سپورنجیا شوه او دې پسې چې دا کوم چغ چې دی دا به سپورنجیو فور ویلی. سپورنجیو فور. ٹھیک شو؟ یا په پنجابي کې به تاسو اسکو فور، ډیسیډیو فور. نو دا فور ټکی چې کوم راځي دا به د دې سټاف لپاره استعمالوي. کلیر دی؟ دلته کې دغه ایرای شوی دی د رازاډ لایک سټرکچر دی په دې د وجې سره رایزو موږ لګولی دی او فور یو برانچ دی. ټیک شو؟ نو رایزو فور او د دې رایزو فور لاندې یخ ته به هیر لایک پروجیکشنز وي، هیر لایک سبسټانس وي او دغه هیر لایک سبسټانس څه ویلی کېږي؟ شاباش مخکې مې ویلي. هیر لایک سبسټانس ته څه ویلی کېږي؟ ایډوینټیشیس روټ. نو روٹ سے کم قسم دی ایڈوانٹیشیس روٹ. سٹیم کم قسم دی فروسٹریٹ سٹیم. سیدھا لیف کم قسم دی مایکروفیلس. سیدھا او چې کله ډېر شي سپوروفیلز هغه راجمع شي په کوم ریجن باندې ته به څه ویلی کېږي؟ سټریبیولز یا سټریبیولس ورته ویلی کېږي. یو ته سټریبیولس وایي، سټریبولای یو ته ویلی کېږي یا ډېر ته ویلی کېږي. ٹھیک شو؟ نو دا ټوټلي ځان سره لایک اپسیډ او د دې مختلف پلانټس دي په دې کې دننه. ٹھیک ده؟ لاکوفوډیمز دا زیاتر په دې دغه کې ډسکس کېږي. زیاتر د لاکوفوډیم او سلیجینیلا دا موږ زیاتر ډسکس کوو. انشاءالله تاسو ته به زه اوس هغې تصویرونه وښیم چې دا څنګه تاسو په خپله پته ولګي چې موږ په مختلفو ځایونو کې دا لیدلي دي. زیاتر خلک ارنامنټلي هم یوز کوي او ورلډ وایډ موجود دي په ثابته دنیا کې په هر ځای کې موجود ډېر زیات سیوا دي. ٹھیک ده؟ تاسو چې زیاتر ګورئ تاسو ته به غني غني
لري ښکاري داسې کوچې کوچې هیر لایک پروجیکشنز غني غني ځان سره داسې موجود نو دا لایک اپسیډا او تاسو په څه کوېشن دي بالکل کوېشن کولی شي په کوم ځای کې نه پوه شي دوباره یې ټول ته وګورئ دا کلب ټکی وسره د دې د وجې وشي ښه ان شاء الله دا کوم سټریبولای یا سټریبولس دا په ایکویس سیستم یا روان ټاپک څنګه سره کوم دی سپیناپسیډا په هغه کوم ډیسکس کړی شوی تاسو پیرو کانسپټ لیکي او اولنی ځل دا تاسو مخ لرالي دا به تاسو په مخه راځي نو دا ټکی به تاسو په اسانه سره بیا یاد شي په دومره یاد ساتئ چې سپوروفیلس چې په کوم ریجن ډېر زیات سیوا راجمع شي دغه ریجن ته به سټریبولای ولیکو کلیر دی امید دی چې تاسو د ټاپک باندې پوه شئ د نیکسټ ویډیو پورې الله پوهه بل ټاپک